حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي دا ډېر لوی سړی دی دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاگرد دی عبدالله ابن مبارک وایي جب मुझे ऐसे शख्स का जिक्र आए कि वो अदाब नफ्स से कोरा हो तो मुझे उससे मुलाकात नसीब न होने पर कभी अफसोस नहीं होता और जब कभी सुनने में आता है कि फला शख्स अदाब नफ्स का हामिल है तो उसकी मुलाकात नसीब न होने पर बहुत अफसोस होता है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाई वे چې کلمات د یو داسې کس ذکر وشي کنه چې هغه اداب نفس نه خالی دی نو عبدالله ابن مبارک فرمایي چې ما ته دا یو داسې کس ذکر وشي کنه چې په هغه کې اډو ادب نه خو کو هغه سره زما د ملاقات ونشي کنه نو زه بیا وروسته دا افسوس اډو کوم نه مړه د پلانکي سره ولې ما ملاقات نه کو وي دغه افسوس زه نه کوم په دې باندې زه خفګان نه محسوسوم نو عبدالله ابن مبارک وي خو کو چېرې ما ته دا خبره مخې ته راغله چې یو پلانکي ځای ته یو کس راغلی دی او تلی دی خدا دا چې دا هغه په باره کې زه دا اورم چې هغه کې آداب دي هغه آداب نفس کا حامل ہے نو چې دا هغه ملاقات ما ته نصیب نشي کنه نه په دې باندې زه ډېر افسوس کوم په دې باندې زه انتهایی افسوس کوم نو آداب داسې شی دی بچي چې دې نه ته به ګورو